الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترمو او زمان ډېرو زیاتو درنو خوږو مسلمانانو، مخامخ ناس د دین، د اسلام، د عقیدې محبین، شاته مې ناس په سټیج باندې علماء کرام، خصوصا زمونږ بصیر خان مولوي صاحب او داسې نور ډېر زیات مشران کشران، الله پاک هم خوشحاله کا، کامیاب سے مجلس کې من الله خیر واچو. موضوع یې راته داسې لږ سنجیده غوندې راکړه، لږ علمي یې راکړه، نو چې زه بیا په خپل انداز باندې کومه، نه ما ته خو اختیار تا سلب که وخت نو چې زه اوس په خپل انداز باندې کومه، د علي به مجموعه به په هغې نه پیږي. خو خیر دی، داسې چل به وکړو چې کله به د دوی په تبه باندې وچلیږو او کله به د دوی د تبې نه خلاف وچلیږو. ځکه دا موضوع داسې موضوع دی چې دا صرف د عقایدو سره تعلق ساتي، نو بیا د عوام په هغې باندې نه پوهېږي، عوام پرې تنګېږي. د عوامو لپاره به یو څو عوامي خبرې وکړو، او دا موضوع ډیره طویله موضوع ده، وخت یې راته موقت که چې نیمه ګنټه بیان به کې، نو دا ډېر مشکلات جوړوي، خو د خپل وس مناسب به زه کوشش وکړم. دا ځان سره یاد ساتئ چې په اثبات النبوت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اثبات النبوت لپاره د عالمانو مستقل تصانیف په دې کې نه راغلي دي. زموږ یو ډېر لوی امام دی، د امامانو د نومونه ځان سره یادویم، کوشش کوئ چې تاسو خپل اکابرین او خپل منهج او خپل عقیده دا وپېژنئ، نو دا به ستاسو لپاره ښه خبره وي. زموږ یو ډېر لوی د عقیدې امام دی، هغه ته مونږ ابوبکر الباقلاني ویو. امام ابوبکر الباقلاني دا د امام ابوالحسن الاشعري ډایرکټ شاګرد دی، او امام ابوالحسن الاشعري او امام ابو منصور الماتریدي دا د اهل سنت والجماعت د عقائد امامان دي. امام ابوبکر الباقلاني یو کتاب لیکلی د اثبات النبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام نبوت هم، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت. دا مونږ چې ویو عام نبوت نه دی، که درته یو څو مسلې کوم، علما ته یې کوم، عوام پرې نه پوهېږي. د زړو یوناني دهریانو دا عقیده راغلې وه. که چېرته تاسو نومونه اورېدلي، نو موږ ته په خپله اصطلاح کې ارسطو و سقراط و افلاطون
دا ډله وي، دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې حکما وي. دا ټول کافران دي. دوی د نبوت اعتقاد نه ساته، دا خبرې ځان سره یاد ساته. د دوی دا عقیده راغلې وه چې د انسان د هدایت لپاره د نبوت هیڅ ضرورت نشته، او دا عقیده د عینهي زمونږ په دې هندوستان کې که تاسو شرح العقاید راواړوئ، نو د شرح العقاید په دې منځ کې یو مسله چلیږي، براهمه ورته ویل کېږي. دا زمونږ دا برهمنان دي. برهمنان پېژنئ که نه؟ اوس یې میراث پېژنئ نو بیا به زه څه کوم. په هندوانو کې چې کوم غټ نسل والا نسلي هندوانو خپله معاشره درې قسمه ته تقسیمه کړې ده. چې کوم مذهبي خلک یې هغه مذهبي خلک ته دوی برهمن وایي. چې کوم د کرسۍ والا خلک یې اقتدار هغوی ته دوی راجپوت وایي. نوم ځان سره یاد ساتئ، راجپوت. دا کوم چې جنګ جګړې او سالاران وي او غټې غټې کوتکې ورسره وي، دوی ته دوی کشتري وایي. نوم ځان سره یاد ساتئ، څه کشتري. او چې دا کارنده خلک راغلي وي نو دوی ته دوی شودر وایي. نوم ځان سره یاد ساتئ، څه وایي ورته؟ شودر. نومونه هم نه دي اورېدلي، جنجال لارې کړه. بیا په هندوانو کې چې دا کوم مذهبي خلک دي دا یو شان نه دي راغلي. ګوره مونږ په پښتنو کې مذهبي خلک څوک دي وایي؟ مونږ پښتانه ویو دا میا مولا دی. څه شی دی؟ میا مولا. دا برهمیان، دا برهمنان، دا د هندوانو میاګان په معنا د دې سره چې مقدس یې ګڼل. نو هر میا خو مولا نه وي که نه، او هر مولا میا وي. نو دې کې نورې درجې دي. د نورو درجو کې یو درجه دا ده چې یو ته پنډت وایي. څه وایي ورته؟ پنډت. په نورو درجو کې بله درجه دا دی چې دا پیري کوي که نه. په هندوانو کې چې پیري کوي یعنې جوګ کوي، نو پښتانه ورته جوګي وایي، او هغوی ورته په خپله اصطلاح کې سادو وایي. نوم ځان سره یاد ساتئ، څه وایي ورته؟ سادو. پخوا زمانه کې به زمونږ د مشرانو دا سپین ږیري زما په خبرو پوهېږي، او تاسو خو ټول هلکان یې. نو مونږ به د سپین ږیرو پخوا زمانه کې چې هلکوانو، نو مونږ به یو بل ته کنځل کول. نو چې کنځل به م کول نو مونږ به یا د بامبړ زویه، د څه زویه؟ بامبړ. پوهېدلئ چې دا بامبړ پکې څه ته ویل کېږي؟ دا بامبړ د هندوانو مولا ته ویل کېږي. د هندوانو مولا ته څه ویل کېږي؟ بامبړ. دا ټولې ډلې تقریبا د برهمیانو په دې باندې اتفاق لري چې نبوت ته انسان لپاره ضروري نه دی. ناشنا مسایل نه ته کوم. همدغه وجه چې په هندوستان کې پیغمبر زموږ د کابرینو رایې دا ده چې پیغمبر په هندوستان کې نه دی تېر شوی. حضرت مجدد صاحب فرمایي ما کشف وکړو، ما ته د هندوستان په خاوره باندې چېرته د نبوت انوار میلو نه شو. د صحابي د تابعیو انوار میلاویږي، خو د نبوت انوار نه میلاویږي، ځکه د دوی په طبع کې نه دا پرته راغلې وه چې پیغمبري نشته. نه اولنې دوه ډلې داسې تېرې شوي دي چې د دوی رایې دا راغلې وه چې انسانانو ته د پیغمبرۍ ضرورت نشته، یعنې د نبوت ضرورت نشته. دا قدیم یوناني خلک راغلي او دا د هندوستان پنډتان، بامبړان، سادوان، جوګیان راغلي. په دې کې ولې زموږ عقیده رانه چې نه، الله تعالی د انسانانو دپاره پیغمبران رالیږلي دي، د حضرت آدم علیه السلام نه تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا زموږ یو بل عقیده ده، مړه دا ناره تکبیر، خو دې کې اوس د ناره تکبیر څه ضرورت دی؟ کښېنه لکه خلک څه جوشي خبرو وکړي، نو خلک وایي ناره تکبیر. منچو مې ګویم تنبور منچو مې ګویي. خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله. بصیر خان استاد څه مې وایي؟ دا هندوستان به کې دغه نشته. بله مسله په دې کې نو دا راغلې ده چې د دوی رایې دا راغلې ده د حکماو چې نبوت اکتسابي شی راغلی دی. اکتسابي شی ملیانو پېژنئ که اکتسابي شی دې ته ویل کېږي چې نبوت د ریاضیاتو د وجې نه حاصلېږي. چې یو سړی راولي چې د ډېرې چیلې وویستې
نو دته نبوت دی نبوت ته ورتلیش زمونږ دا رائے نه ده راغلې زمونږ دوه رائے دي په پیغمبرۍ کې زمونږ دوه رائے امام ابوبکر الباقلاني په دې کې کتاب لیکلی دی اثبات النبوت نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نوم ځان سره یاد ساتئ امام ابوبکر الباقلاني ډېر قوي تړین سړی راغلی دی او زمونږ په دې هندوستان پاک و هند کې حضرت مجدد الافساني صاحب په دې کې کتاب لیکلی دی چې اثبات النبوت اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډېر لوی مولا تېر شوی موږ ورته په خپله اصطلاح کې میر باقر داماد ویو نوم ځان سره یاد ساته او میر باقر داماد په اسفار الاربعه کې دویش ادله د دې لپاره ذکر کړي دي چې پیغمبران ولې پیغمبران دي او د پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلالت سری دلیلونه سری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی امام جلال الدین سیوطی په دې کې د دلائل النبوت یا د خصائص الکبرى په نوم باندې ابو نعیم الاصفهاني په دې کې د دلائل النبوت په نوم باندې مستغفری حنفی په دې کې د دلائل النبوت په نوم باندې په دې کې کتابونه لیکلي دي بیهقي په دې کې کتاب لیکلی دی دلائل النبوت خو دا عقیده تاسو ځان سره اجمالي والی چې زمونږ رائده راغلې ده چې انسانان الله تعالی د انسانانو د هدایت لپاره یو ډله رالیږلې ده چې هغه ډلې ته پیغمبران وایي دا اولنۍ عقیده ده دویمه عقیده زمونږ دا راغلې ده چې په دې پیغمبرانو کې اخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دونه ادله دي زمونږ اکابرینو په دې باندې کتاب لیکلی مفتي شفیع صاحب په ختم نبوت کتاب لیکلی د مفتي شفیع صاحب کتاب په ختم نبوت اعلی کتاب دی دا ځان سره یاد ساتئ تقریبا د 15 نه زیات آیاتونه د ختم نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرار او اعلان یا اظهار کوي د سلو نه زیات احادیث په هغې کې راټول شوي دي چې هغې کې د ختم النبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شوی دی دا د مولانا مفتي شفیع صاحب کتاب راغلی دی د ترکو کې یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی موږ به ورته شیخ الاسلام صبري افندي وي نوم ځان سره یاد ساتئ دا ډېر لوی سړی دی صبري افندي دا ډېر لوی سړی دی دا الله تعالی دا ادله دا وجود د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی او د دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت متعلق یو کتاب لیکلی دی چې هغې کې دا ثابتوي چې اجماع په دې باندې راغلی ده د قرآن آیاتونه په دې باندې دلالت کوي حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې دلالت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی څوک چې د نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د ختم نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي دا سړی به کافر کیږي دا ځان سره یاد ساتئ اکابرین دیوبند کې حضرت شاه صاحب یو کتاب لیکلی دی اکفار الملحدین ملګري ځان له پیدا کړي اکفار الملحدین کې یو ناشنا غوندې مسله یې کړې ده مسله دا ده که چېرته یو سړی رالګېد او دعوه د نبوت یې وکړه او چا د هغه نه دلیل طلب کړی دی چې ته پیغمبر یې نو ته ماته معجزه وښایه ستا د دې نبوت څه دلیل راغلی دی نو چې چا دلیل طلب کړو چې ته ماته پیغمبر یې معجزه وښایه یا دلیل وښایه فصار کافرا نو دا سړی کافر شو زمونږ اکابرین وایي چې دا کافر شوی دی ځکه د چا نه دلیل طلب کول په دې خبره باندې چې تا سره څه دلیل راغلی دی دا سړی په دې وخت کې نه کافر کېږي تقریبا اجماعګانې دي د ابن منذر کتاب راغلی دی الاجماع دا ډېر ښکلي کتاب د امام ابن حزم کتاب راغلی دی نوم یې ځان سره یاد سړی خطرناک راغلی دی خو قوي سړی دی په دې خپل فن کې ابن حزم الظاهري الاندلسي صاحب د المحلا کتاب یې لیکلی دی اجماع د ابن قطان کتاب راغلی دی او په دې کې اجماع کړې ده په دې باندې اجماع ثابته کړې ده چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم النبوت نه انکار کوي نو دا کافر راغلی دی نو اوس ما تا ته ووایي چې ختم النبوت ثابت دی د قرآن په آیاتونو باندې ختم النبوت ثابت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې ختم النبوت ثابت دی د ائمه الاربعه او د فقه د کتابونو نه ختم النبوت ثابت دی د کلام او د عقیده د کتابونو نه او ختم النبوت ثابت دی د ثقه عالمانو د اجماع د کتابونو نه نو چې سړی د ختم النبوت نه انکار کوي که هغه هر صورت کې نه راځي دا قصې ځان سره یاد سات بعضې خلک د ختم نبوت نه صریحي انکار وکړي څنګه چې په موږ سنیانو کې قادیانان دي دقه شانتې په ایران کې قادیانان دي بهایان ورته وایي نوم ځان سره یاد ساتئ چېرته نوم مو اورېدلی دی که نوم دی اورېدلی بهایان ته دوی باب الله وایي
د بهایت کتابونه ما سره موجود راغلي دي. څنګه چې په مونږ کې قادیانان کافر راغلي دي دغه شانتې په شیعاګانو کې بهایان کافر دي. څنګه چې په بهایان د ختم نبوت نه انکار کوي دغه شانتې په مونږ کې قادیانان د ختم نبوت نه انکار کوي. اوله فتوا په قادیانی باندې د کاندلي علماء لګولې د ځان سره یاد سات. دا د دیوبند د خاورې خلک راغلي، دا د دیوبند د تعلق والا خلک راغلي. مونږ ویو دا جهاد موږ سره نور چام کړی دی. د قادیانی خلاف په بر صغیر پاک و هند کې په جهاد کې موږ سره نور خلک هم شریک راغلي دي. دغه موږ سره داوود غزنوي هم شریک راغلي دي کوم مورید دي. دغه موږ سره ثنا الله امر سلیم راغلي دي. دغه موږ سره پیر جماعت علی شام راغلي دي. دغه موږ سره حضرت پیر مهر علی شاه ګولډي والا راغلي دي. خو دې کې چې اصلي جهاد کړی دی دا الحمدلله اکابرین دیوبند کړی دی او خصوصا بیا په اکابرین دیوبند کې حضرت انور شاه کشمیری رحم الله کړی دی او په اکابرین دیوبند کې عطا الله شاه بخاری صاحب دا جهاد کړی دی. الحمدلله تقریر عوامي کوم ها دا کې څه پرې ده پیګه کړه. دا د عالمانو د دیوبند خیر او برکت دی. موږ چې کله برې ترا کاږو تا خو دونه خرولې دي د نر زوی چې سم دې سره کړي دي کنه لږ لګي خو پرې راکنه کله چې موږ برې ترا کاږو او یو چې لکه ګوري موږ دیوبندیان بشیر خان استاد برې چې را کاږي او چې موږ دیوبندیان نو دا برې ته چې موږ نه را کاږو ښه دا د ډیرو شهادتونو پس الحمدلله مونږ راکاږو. دا د ډیرو مناظرو پس الحمدلله مونږ راکاږو. دا د ډیرو جهادونو پس الحمدلله مونږ راکاږو. دا د ډیرو علمونو پس الحمدلله مونږ راکاږو. دا د ډیرو لوی مناظرو او دا د ډیرو لوی مجاهدو او دا د ډیرو لوی مشقتونو نه پس چې زما کابرین الحمدلله د قادیانی خلاف په هر میدان کې جنگیدلی دي. میدان الحمدلله ګټلی دی تر دې حده پورې چې قادیانی زما د کابرینو په کوشش سره د قومي اسمبلی په پلور باندې او د قومي اسمبلی په مرکز باندې د مولانا مفتی محمود په برکت باندې د قوم ته کافر ښکاره شوی دی. دا ځان سره یاد ساتئ دا زموږ د کابرینو کار الحمدلله راغلی. حضرت مولانا عطا الله شاه بخاري صاحب په کابرین دیوبند کې ډېر لوی سړی راغلی. عطا الله شاه بخاري صاحب د کابرین دیوبند په دې جهاد کې چې د قادیانیت خلاف جهاد راغلی دی مرکزی حیثیت لري. دا ځان سره یاد ساتئ. علمي حیثیت دا د حضرت کشمیری صاحب راغلی دی. علمي حیثیت د قادیانیت خلاف دا د شمس الحق افغاني صاحب راغلی دی. خو ګورئ د وعظ تاسو چې ورته مبلغ وایئ د وعظ او د جلسې چې کوم قوت راغلی دی دا د حضرت شاه دا د حضرت عطا الله شاه بخاري راغلی. عطا الله شاه بخاري الله بس د خطابت یو خیر ورکړی. کله به چې شروع واچوله داسې موقع کله په عطا الله شاه بخاري صاحب باندې راغلی دي چې د ماسخوتن د مانځه نه پس په شروع واچوله شوه. خلک پر تر د سر د مانځه پورې نه ناستو او چا به نه وي چې لکه ګورې یا ستړی شوی ما چا به نه وي چې مولوي صاحب وخت نشته چا به نه وي چې لکه ګورې دا تقریر بند کا دا زموږ د کابرین دیوبند له خیر الله تعالی په خوله کې اچولی دی. یو ځل حسین احمد مدني صاحب مفتي صاحب یو ځل حسین احمد مدني صاحب حج له لاړ د عمرې زموږ د وړاندې راځي شروع شي چې حج له کله لاړ مولانا مدني صاحب چې راغی په دغه وخت کې هندوستان پاک و هند یو ملک راغلی او دا ځان سره یاد ساتئ. پاکستان شریف په 1947 کې جوړ شوی دی. په څه کې جوړ شوی دی؟ الله دې په خیر باندې شریف کې موږ د پاکستان د شرافت قایل یو مولوي صاحب دا د الله د طرفه یو انعام دی. خفه کېږئ مه که تاسو ما سره په دې کې اختلاف کوئ. دا د الله د طرفه یو خیر دی یو برکت دی. خو چې کله دا وطن نو جوړ شي نو دې ته به مونږ بری صغیر پاک و هند وي. نو زموږ حضرت عطا الله بخاري صاحب دا عطا الله شاه صاحب په لاهور کې او بیا په ملتان کې اوسېده. نو حضرت محمد حسین احمد مدني رحم الله د حج نه پس راغی او سیده ویې لکه ما عطا الله شاه بخاري صاحب ډوله ما هم ورسوی چې کله ورسېد مشقتونو نه پس دا دونه مواصلات خو نور راغلی نو ور یې وډباو چې ور یې وډباو وایي څوک یې وایي مدني راغلی دی د دیوبند نه. وایي کوم مدني وي؟ حسین احمد مدني صاحب د دیوبند نه راغلی دی. وایي ښه حسین احمد مدني صاحب راغلی دی ته پکې
راغی راپاسېد مدني صاحب یې ځان سره خواته کېنو دې خامخا مریض په کټ کې داسې ناستې دې په کټ کې نه داسې سملاسته وایي مدني صاحب څنګه دې تشریف راوړلی دی وایي عطاالله شاه بخاري صاحب یو ناشنا خبره راته کوم وایي څه خبره راته کوې وایي دا خبره راته کومه چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې په خوب کې نه ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لاړ شي هندوستان ته او عطاالله ته زما سلام وایه او عطاالله ته وایي چې د ختم النبوت کار کوي دا به د آخرت لپاره د خیر ذریعه جوړېږي حضرت عطاالله شاه صاحب پاڅېده یو ټوپ یې وخه کېناسته په قدمونو د حضرت مدني صاحب کې وایي مدني صاحب دا خبره راته یو ځل بیا وکړه وایي داسې ویلي دي وایي داسې ویلي دي چې عطاالله ته ووایه وایي او داسې ویلي دي چې عطاالله ته ووایه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسندیده د خیر د برکت د جهاد والا کار دی تاسو له انشاءالله الله تعالی د دې خیر او برکت درکړي او دا زموږ عقیده راګوري موږ په دې کې داسې سس پس نه چلیږو ګورې موږ نه چلیږو الحمدلله په دې کې موږ په دې باندې چرته هم د چا سره جرګې نه کوو موږ په دې باندې د چرته هم د چا سره کمپرومایز نه کوو موږ په دې باندې د چا سره سوداګانې نه کوو ګورې مفتي صاحب سوداګانې نه کوو معشوقو باندې سودا کېږي وایي نه کېږي وایي لکه معشوقو باندې سودا کېږي نه کېږي معشوقه خو معشوقه وي بصیر خان استاد راغلی معشوقه خو معشوقه وي بصیر خان استاد په معشوقو سوداګانې نه کېږي ګورې دا سره یاد ساتئ معشوقې سړی سر ده هر څه الحمدلله معشوقه وي په دې سوداګانې نه کېږي د معشوقو بول نه وي د معشوقو قیمت نه وي زمونږ معشوقه محمد رسول الله صلی الله علیه د پنجاب کې را قادیانان ني د یو خاص غوندې مخونه نیولي وي داسې یو ورکوټې غوندې د قراقوري شی په سر کړي وي تاسو به لیدلي ښځې ګرځي راګرځي خاص مخصوصو برقو کې زمونږ په دې علاقو کې د قادیانان کم دي شکر دی الحمدلله چې نشته خو په پنجاب کې د قادیانان ډېر زیات دي خاص کر چې دا چناب نکر لار ربوه وه او زما در وړاندې او کیدای شي چې د قاري صاحب در وړاندې نو میرزا مسرور کله وتښتېد د ضیا په وخت کې دا چل شوی دا سر یاد ضیاالحق پابندی ولګولې زما یاد شي ضیاالحق پابندی ولګولې جومات په نه وي قادیاني به جومات ته جومات نه وي قادیاني به ځان ته ځان نه وي قادیاني به مدرسې ته مدرسه نه وي دا زما در وړاندې او په دې کې څه میرزا مسرور کوم یو راغلی هغه څه لاړ اول اسرائیل ته او د اسرائیل نه بیا څه لاړ لندن ته دا سر یاد ناصر میرزا ناصر اول لاړ اسرائیل ته او د اسرائیل نه څه لاړ بیا لندن ته هلته به ځان له وخت تېراو خو په دې علاقو کې نشته الحمدلله په پنجاب کې دا ډېر ستا مخونه والا ګرځي راګرځي نو داسې سادهګان خلک خو یې که نه بصیر خان استاد نو یو ورکوټې غوندې لوار یې داسې راټینګ که لوار ته کېناسته وایي لواره وایي ها وایي یو پیغمبر راغلی دی وایي څه پیغمبر راغلی دی وایي قادیاني نوم دی او په قادیان کې پیدا شوی او موږ د هغه متبعین یو او دا ډز یو ډز یو ډز یو ډز دی شروع وایي ښه پیغمبر راغلی دی یو پیغمبر راغلی دی د لوار سره داسې ورکوټې غوندې تبرګې وو او زموږ د علاقو کې دا تبر داسې په یو شي باندې وی راوی نو دې سوان یا هر څه چې بلا چي دا سوان باندې یا شي باندې دا تبر وی راوی او د قادیاني دا خبره اوري بس چې دا تبر ښه تېرو شو که نه نو دې سد کې دا قادیاني ونیو څه میلاو وایي ښه قادیاني راغلی دی پیغمبر راغلی دی وایي نه چې پیغمبر نه دی راغلی وایي قادیاني راغلی دی پیغمبر دی وایي نه پیغمبر نه دی وایي شابه یو دوه کنځل خو قادیاني ته وکړه وایي قادیاني دی خدای تباه برباد کړي خدای دی پلارم تباه برباد کړي خو زما د سینې نه کوچه تبر دی په لاس کې نیولی دی دارې څه غومبل شروع کړی دی وایي شابه قادیاني سپکې کنځلې یې ورته وکړې چې ښې سپک کنځلې یې ورته وکړو او مکه تبر یې راواغېسته او د دې قادیاني لاس کې یې ورکړه چې اوس ما سمله زما په دې سټ باندې دا تبر کېده او ما ته ووایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد ووایه ما ته ووایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سپکه وکړه ما ته ووایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد کلمات استعمال کړه ټوټې
ټوټې بشم سټ برانه لرکې جبه به برانه لرکې لاس پې برانه لرکې خو چېرته به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بده ونویم دا د ایمان سودا ده او هغه د پیسو سودا راغلی ده دا د عشق سودا ده هغه د دنیا سودا راغلی ده دا د عشق بازی راغلی ده هغه د دنیا بازی راغلی ده اور یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں بصیر خان استاد پدې مخه پکېږه چې زه دا جلسه کوم خلک ما ته خبرې کوي چې وایي دوی د مولیانو چندې وکړې او بصیر خان استاد چندې وکړې او قاری اکرام الحق صاحب دا چل دی او مفتی صاحب دا چل دی نور په دې باندې دماغ ولا ټینشن مه راوله دا د عشق بازي ده د عشق په بازی کې که چېرته د عشق په بازی کې د عشق کې بازي وګټله خو معشوقه به په ترخ کې ونیوې را روان به شي او که د عشق په بازی کې د بازي بیمله نو دا یاد ساته دا بیلات نه دي راغلی اول موږ الله فتح راکړې ده الحمدلله قادیاني په دې ملک کې سپک دی انشاءالله وایي الحمدلله قادیاني په دې ملک کې الحمدلله سپک دی قادیاني په دې ملک کې الحمدلله نشي ګرځېدی د دیوبند د بچو برکت دی د قادیاني مدرسه نشته د قادیاني جومات نشته د قادیاني مشر نشته د قادیاني مرکز الحمدلله عالمانو د دیوبند ختم کړي خدا هم یاد ساته مشن هم کامیاب دی خو که چېرته کامیاب هم نی نو بیا هم کامیاب دی که چېرته مشکلات هم وي دا به هم د خیر وي که چېرته تاوان هم وي دا به هم د خیر وي که چېرته شوګیره وي دا به هم د خیر وي که چېرته نقصان وي نقصان په دې معاملاتو کې نشته دا به هم انشاءالله زموږ دپاره ګټه راغلې وي الله هم شاد او آباد ساته ټوله معذرت کومه او کشر یې خیر دی د مشرانو خبرې خلک اوري تا د الله ښه ساتي الله دې برکتي کا شرونه پتونه د الله په امان کې وساته او زموږ ډېر زیات معزز او محترم مشر او زموږ ډېر زیات معزز او محترم خطیب شعله بیان حضرت مولانا مفتی اکرام الحق صاحب انشاءالله راغلی دی او هم تاسو ته بیان کوي شاد او آباد اوسئ شرور مصیبتونو نه الله په امان کې وساته وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین